چې دې میاشت ته موږ د شعبان او د شب قدر میاشت وایو. د دې میاشت په فضیلت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ویلی، ان الله تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم لبني كلب او كما قال في هذا الحديث كلام. لګ بعض علماء په دې حدیث کې څه خبرې کوي، خو خیر د فضایل سره تعلق لري. خلاصه دا ده چې د الله پاک خپل شان لایق سره د لومبي اسمان ته راکوزیږي په دې شپه. یا بعض علماء وي د خدای رحمتونه راځي. نو په عربو کې یو قبیله د بنو کلب به وته وي، هغې به ګډې چیلې ډېرې زیاتې ساتلې. نو د بنو کلب قبیله د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات بندگان خدای پاک بخي په دې شپه. او علما لیکي ایته شب قدر وایي، موږ ورته شب قدر وایو. عربی کې ورته شب قدر نه وایي، شب خو پارسي لفظ دی، او قدر عزت ته وایي، عظمت ته وایي، او قدر تقدیر په معنا سره استعمالیږي. نو بعض علما وایي په دې شپه الله پاک د هر انسان د راتلونکي یو کال تقدیر د دنیا فرشتو ته حواله کړي چې دا د لوح محفوظ نه لیکل شروع کړي. نو د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څه دی خوري، څه کوي، څه نه کوي، دا ټول هغه فرشتې بره صدر دفتر د لوح محفوظ د هغې نه یې ولیکي. نو د رمضان کې چې کوم اخیری لیلة القدر دی، په اخیری لسو کې په هغه شپې د دنیا فرشتو ته حواله کې چې ها دا د فلان کی تقدیر دی، دا یو کال ځان سره کې. نور لیلة النصف من شعبان ورته عربی کې وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د په دې شپه کې د خدای پاک عبادت کړی. د دې کې نور څه نشته، دوه څیزونه دي، د شپې الله ته عبادت کول او خدای ته جړا کول او د ورځې روژه نیول. نو هغه شپه بیګاله را روانه ده، بیګاله لیلة النصف من شعبان د شب قدر 15مه ده، او سبا ورځ د خالی ورځ د سبا کومه را روانه ده، نو دا د روژې دپاره ده. نو بیګاله لږ مهرباني وکړئ، خدای پاک ته لږ عبادت او زاري وکړئ. ښه موږ خو خوبونو باندې ستړي شو که ټول عمر موږ خوب وکړو. خدای دې قبر کې خوب نصیب کړي چې دنیا کې موږ خوبونه وکړو او قبر او آخرت هم د کړو وي، دا ډېره خطرې خبره ده. نو لږ غوندې چې یو بخور دی نو بیا خوب کې، یا دوستان دی راشي خوب کې، یا په سفر دی نو بیا خوب کې، یا ناجوړی یا ښځه مور دی ناجوړی، پلار دی ناجوړی، نو شپه رونی که نه، نو الله دپاره هم لږه رونه که که نو اخره شپه کې خیر دی، ټوله شپه کې نه، نو ځان ته ګنټي ودروه، اخره شپه کې پاسه تهجد وکړه، لږ خدای ته وجاړه، خدای ته عبادت وکړه. قسم دی الله په موږ ډېر مهربانه دی، موږ سره ډېرې ښېګړې کړي دي، موږ الله خوشحاله نه کړو. موږ د خدای شکر ادا نه کړو، خوشحالي خو وروستو خبره، په شکر هم الله خوشحالېږي. نو د خدای د نعمتونو روغ صحت یې راکړه، مال بچي، عزت دولت، روغ سترګې او روغ لاسونه او ایمان او مسلماني او پړه کې راله خدای دین هم شکر دی اچولی دی، او د دین مینه هم خدای پاک اچولی ده. نو لږ اخره شپه کې پاسې خدای ته وجاړی، یا الله وی ما ته ګناه معاف کا. خدای دا وایا خدای راتلونکي کال چې څه تقدیر الله ته فرشتو ته ولیکه، نو خدای د ما په تقدیر کې عبادت ولیکه. مونږ ټول عمر د دنیا سوال، د دنیا سوال، لږ د دین سوال د خدای نه کوئ. دا وای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. دواړه راغلل، دنیا راغله او آخرت راغله. خدایا په تقدیر کې راغله خدای بخنه ولیکې، خدای تقدیر کې راغله نیکي ولیکې، خدای په تقدیر کې هم د ګناه نه مې پاک کې، او مال هم راغله ولیکې، روغ صحت هم ولیکې، مال سره حلال یادوه. دا ولیکه، دا سوال کوه، ولی یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. الله وی تقدیر اصل ما سره دی، زه چې وغواړم نو د هغې کې زیاتې کمې کولی شم، صبروان کم نور به پکې ولیکم. الله قادر دی په دې څیز، د انسان عقل پکې کار نه کوي. نو دا د شپې عبادت وکړې او د خدای نه سوال وکړې، او که وسم کېږي نو سبا روژه ونیسې. ښه انشاءالله ورسره ووایه، او زنانو ته مو وایه چې سبا روژه ونیسي، الله پې خوشحالېږي په روژه باندې. سبا روژه ونیسئ او بېګاره د خدای پاک عبادت وکړئ د شپې چې الله راضي شي، او خدای نه سوالونه کوئ. انشاءالله چې موږ د الله نه سوال کوو، الله مهربانه بادشاه دی. خدای پاک د انسان په لږه جړه خوشحالېږي. خدای پاک دومره بېنبانه دی په بنده، قسم دی چې دونه مور په خپل بچي نه مهربانه.
حدیث کې راځي الله ارحم بعباده من الام بولدها. مونږ سره خدای څونه احسانات رونو کړی دي. قسم دې مونږ د خدای چې دا پزمکه ورته ورغړو که نه نو د خدای د دغه یو نعمت شکریه نه شو ادا کولی چې مونږ یې مسلمانان پیدا کړي. شکر دی مانځل هم راولي پړه کې راته واچوي چې بانګ یې ووایي هله جومات ته لاړ شه. ډېر خلک یې بانګ ووایي جومات ته مانځله سپېره نه ځي. دا راته خدای پړه کې واچوي. په ژبه راله ذکر جاري کې تسبیح راته لاس کې راکړي شوق راله خدای پیدا کړي. دا د خدای فضل دی که نه. مونږ تاسو یې خوښ یو. مونږ چې د جمعې مانځله راوستو کم کم لرې لرې ځای نه خلک راغلی دی ګوره نو دا خدای پاک مونږ خوښ وو. مونږ ته اړه کې واچول چې مانځله لاړ شي. ملا صاحب تقریر به بیان به مو اورئ ذکر به مو کې. دا د خدای فضل او د خدای کرم دی. نو دا خدای به خفه کو نه ښه خوشحاله په لږه خوشحالېږي نو بېګاله به خیر عبادت کوئ ښه او ما ګناهګاره جسم پکې دعوا وکړئ او سبا لکه خیر انشاءالله روژه ونیسئ او د روژه ماتي وخت کې خدای پاک د انسان دعاګانې قبلوي. نو د روژه ماتي وخت کې پکوړو نظر منډه مه وهئ لږ لاس اوچت کې او خدای پاک ته دعا وکړئ. الله وایي چې څوک روژه ماتی دغه وخت کې چې دی کومه دعا غواړي نو زه د انسان دعا قبلوم. دا خو د ډېر ودی او اسیم کله کله روجې نیسئ. حضور پاک به په میاشت کې 3 روجې نیولې ایام بید د میاشتې د سپینې میاشتې اسلامي میاشت د 14 14 او 15 کله به د جمعې مو سره نیوه کله به د میاشتې لومبۍ 2 3 نیوله او کله به د میاشتې اخیری 3 نیولې. نو کله کله روجې نیسئ ښه په روجو الله پاک خوشحالېږي. دعا وکړئ خدای زموږ په حال رحم وکړي. الله مونږ د فتنو او د آفتونو نه په امن و امان کې وساتي. خدای مونږ له د عبادت توفیق راکړي. الله مونږ له د نیکو توفیق راکړي. خدای د حلال و فراخه روزي راکړي. خدای د مخلوق د احتیاج نه مو ساتي. خدای د تنگ دستی نه مو ساتي. د چا کاروبار کمزوري دی خدای ته ولا مضبوط کې. د چا کاروبار فراخه نه دی ولا فراخه کې. چا ته کورونو کې بیماران دي خدای ته ولا شفا ورکړي. خدای لوی جمع نه او زمونږ د مسلمانان د لرې لرې ځای نه مسافر راغلي دي په ښه نیت راغلي دي. نو دا دعا ګورې خدای قبلوي ښه خدای زمونږ بیمارانو له شفا ورکړي. الله روغ صحتونه ورکړي. خدای که زمونږ کور کې زمونږ بچو کې بیماران دي روغ صحت ورکړي. دوستان هم بیماران دي روغ صحت ورکړي. خدای زمونږ بال بچ اولاد د لوفرو د جون نه وساتي. خدای مونځ ګزار یې کې روژهدار یې کې دیندار یې کې. خدای د مور او پلار فرمان بردار یې کې د نافرمانو نه وساتي. الله زمونږ اتفاق نصیب کې د اختلافاتو نه وساتي. خدای که د چا بچي نه بچي ولا ورکا که د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ولا ورکا کومو هلکانو ښځې نشته صالحه دینداره بیبیانې ور نصیب کا. کومو جنکو خاوندان نشته صالحه خاوندان ور نصیب کا. الله چې چاته څه پریشانی ده خدای ته زمونږ پړونو خبرداري. خدای مونږ دونه د خپل لنه نه یو خبر لکه چې څومره ته خبردارې. خدای چې چا په زړه کې څه پریشانی ده او ته په خوشحالو بدله که. خدای ته بدلونکي په خوشحالو بدله که په خوشحالو بدله که. چا ته څه ټینشن خدای په خوشحالو بدل که. الله مونږ د مخلوق د شر نه وساته د بندگانو د شر نه وساته. الله د دنیا او د آخر د فتنو نه وساته. الله د مصیبتونو آفتونو نه وساته. سره د باله بچم د ناګهاني شړقونو نه وساته. او خدای تم د دنیا او آخر خیر نصیب کا. د دنیا او آخر برکات هم نصیب کا او د رسول الله مبارک د سنت په دایره کې جون نم جون نصیب کا. خدای تاته او جنت تم شوق پیدا کا. خدای د اور نو د ګنا نم زړه تور کا نفرت هم پیدا کا. څومره مردگان وفات دي خدای ته وبخه چې کم جمدی د روغ صحتونه ورکا. زمونږ کشر کل دا نوجوانان د بچي خدای دیندار کا خدای صالحانه کا. ډیرو دوستانو د ټلیفون په ذریعہ مانه دعاګانې غوښتې دي. دعا تاسو نه غواړي. خدای پاک دې دعاګانې قبول کړي. خدای دې بیمارانو له شفا ورکړي. خدای پاک دې د هر قسم پریشانو نه وساتي. الله ټول د بیت الله حجونو له بوځي او خدای عمرو له بوتلې کې. خدای د بیت الله حجونو له بوتلې کې. الله عمرو له بوتلې کې. او خدای ته د خپل خیر او برکت د رحمتونو باران په موږ نازل کې. خدای ته زموږ نه راضي شي. خدای ته زموږ نه راضي شي او خاتمه مو بالایمان کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. دا اتوار په خالی پر ورځ اتوار شپې لاجی آباد کې سیرت النبی جلسه ده. هغې وی چېرې اعلان وکړه چې خلک هغې کې شرکت وکړي.